بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو سلامونه او پیرزونې. زه نیاز احمد خان مشرق په سوات کې د یونیر خپرونې سره تاسو ته مخامخ یم. قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د سوات نه په دغه خپرونه کې تاسو ته په بېلابېلو موضوعاتو باندې مسلو باندې ستونزو باندې تاسو ته خپرونه راوړو او د سوات د حالاتو څخه تاسو خبرو. نننۍ چې د خپرونه خصوصي خپرونه موږ راغلي یو د سوات تحصیل کابل یو لوی یونین کونسل کوزه باندې ته. د هغه یونین کونسل دی چې په تیر وختونو کې د دې ځای نه چې طالبانایزیشن خور شوی او دلته چې د خلکو ته زیانونه رسېدلي دلته چې د خلکو 3-4 کاله بدامني تېره کړې ده خپل کورونه یې پرېښودي دي د دې ځای نه تللي دي خو اوس الحمدلله شکر دی دلته کې امن راغلی دی او دا خلک چې دی نو پرامن دي او اوس چې دی نو د یو نوي سوات په ترقۍ کې دوی لوی کردار ادا کوي. دې وخت کې چې دی نو زه ناست یم کوزه باندې کې مقامي ناظم چې دی د هغې خواته فضل ودود صاحب هغې چې دی نو د هغې دیره ده او مشران کشران راټولیږي او دلته چې دی نو په مسلو باندې بحث کوي د دې په ستونزو باندې بحث کوي. تاسو ته معلومه ده چې دلته کې په سوات کې د سوات چې دی نو تقریبا زیاتره غړي چې دي نو هغه پی ټي آی منتخب شوي دي او هغوی دا دعوه کوي چې موږ په سوات کې لوی بدلون راوستی. شپږ چې دی نو دلته کې د صوبایي اسمبلۍ غړي دي او 2 د قومي اسمبلۍ غړي دي او دا حلقه چې دی نو دا د محیب الله صاحب ده. محیب الله صاحب چې دی نو صوبایي اسمبلۍ غړی دی موږ هغوی ته بار بار دعوت ورکړه ولې د بده مرغه هغوی انکار وکړو. هغوی دا وویلو چې موږ زه داسې پروګرامونو کې نه کېناستل غواړم یا دا زما د لیول خلک نه دي. بهرحال هغوی نه به چې دی نو کوشش کوو چې دلته کم ګیلي یا صحیح هغې ته به وړاندې کړو. او لومړی کې به چې دی نو زه راځم د خپل کوربه فضل ودود صاحب ته او بیا دغې مشرانو ټولو زه شکریا ادا کوم چې موږ له وخت راکړو. موږ به چې دی نو په دې خپرونه کې هم د دې علاقې ستونزې مسلې که دا تعلیم مسله ده که د پاکو اوبو مسله ده که دلته د لارو مسله ده او یا نورې ستونزې مسلې دي په هغې باندې بحث کوو او دغه مسلې ستونزې به اعلی چارواکو ته رسوو د دې صوبې وزیر اعلی ته به یې رسوو منسټرانو ته به یې رسوو اوس نه شي که راتلونکي وخت کې دغه مسلې حل شي نو د دې خلکو به ښېګړه وشي. تاسو ته چې دی نو په دې یو ځل بیا هرکلی وایم فضل ودود صاحب لومړی کې چې دی نو د دې تحصیل لږ تعارف به وکړئ. تاسو وړاندې وویلو چې 15 یا 40 آبادي لري خپل یونین کونسل دی خپل چې دی نو لوکل ګورنمنټ هم دی نو د دې تعارف وکړئ دلته کم خلک اوسي د هغې روزګار څه دی د هغې د یو بل سره هغه لین دین څه دی بیا به راځو مسلو ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د خپل قیمتي وخت کې موږ له وخت راکړو د هغې دپاره موږ تاسو ته د خپل زړه نه هرکلی وایو. د هغې نه وروستو دا د جي چې دا زموږ د علاقه چې د تحصیل کابل یونین کونسل کوزه باندې زموږ سره دغه 35-40 هزار آبادي ده په دې دغه باندې کوزه باندې کې جي او دا ټول ذمہدار ټایپ خلک دی. څه خلک زموږ بیروني ملک کې دي او دا یو ډېر مهمندوز او ډېر مخلص خلک دی جي ډېر نران قوم دی. خو د 2007 نه په موږ باندې چونکې چې کوم دی څه ډېر افتونه راغلي دي جي چې کوم د مولا فضل الله په شکل کې وو څه سیلابونه وو جي څه د هغې سره دا علاقه ډېره زیاته متاثره شوې ده او اوس الحمدلله ډېر ښکلی امن دی ډېر یو ورورولي ده دلته کې او یو محبت دی مینه ده او ښکلا ده. دا بدغې کې دلته کې روزګار د دې خلکو سره یو بل سره لین دین څنګه دی او سوات ته ویل کېږي چې دلته کې میوې هم ډېرې ښه کېږي زمینداران دلته کې زموږ روزګار اکثر زیات تر زموږ د شلتالانو باغونو موږ دلته لګوو او ټول زمیندار ټایپ خلک دی او ډېر ښکلی کاروبار دی او خپل یو محبت دی امن دی جي. اوس ته یو ناظم او د خلکو تا ته وټ هم درکړی دی تاسو پسې مسلو به هم راځي نو کومې لویې لویې ستونزې دي مسلې دي چې هغه ډېرې زیاتې دلته کې مسلې خو دلته کې ډېرې زیاتې دي ځکه چې دلته کې زموږ د علاقه ډېره زیاته متاثره شوې ده د 10 کالو نه نو مسایل دلته ډېر زیات دي جي. بل علاقه زموږ ډېره غټه ده ډېر غټ مسایل خدا دي جي چې زموږ کومې ځمکې چې وي هغه په کینټ په ایریا کې رالې هغه د خلکو نه لاړې څه ځمکې چې وي هغه په ایرپورټ کې رالې جي خلک ډېر متاثره شو څه دا روډونه غټ شو څه ځمکې په هغې کې رالې اوس زموږ د ټیمې چې کومه مسله ده ټیمې والا روزانه په موږ پسې دلته ځي راځي او هر دکاندار باندې 1500 روپۍ سالانه یو ټیکس لګوي جي ټیکس دی نو د هغې دپاره موږ دا یو دغه کړی دی چې موږ خپله کوم زموږ حکمرانان چې دي هغو ته هم دا پیغام رسوو چې د دې خبرې زموږ مخنیوی وشي ځکه چې دا علاقه ډېره متاثره شوې ده. موږ په هېڅ قسمه حالات سره موږ ټیکس ته نه تیارېږو جي نن په ما ته د دکاندار ټیکس ولګې یو سړی دی جي هغه ته به د چپسو تیلې پرته وي هغه به تا له 1500 روپۍ سم سالانه فیس درکړي جي
هغه به ځان له د 10 روپۍ رزق لګټي که تاله به سالانه فیس درکوي نو نن خو ته په ما باندې به دکان باندې ټیکس لګې خو سبا به داسې وخت راشي چې زه دا کور جوړوم او داسې شوي هم دي جي د روډ په غاړه چې کوم آبادي کېږي نو د هغې 50,000 روپۍ د یو کانال چې دی دا زموږ نه ټیکس سالي نو موږ دې ټیکس ته جوړ نه یو جي او د دې نه نورې مسلې داسې راځي د لارو کوڅو دي جي دلته اوبه دي زموږ MPA صاحب دی دلته ټیوبویل رخ کړي دي زموږ په علاقه باندې جي نو هغه ټیوبویل داسې ناقص دي د هغې مانیټرنګ نشته جي د هغې مانیټرنګ نشته د هغه زما په نوټس کې نه دي زما د بل ممبر په نوټس کې نه راځي هغو په یو خپل طبیعت باندې کار کوي او د هغو یو څو کسان دي خپل دغه جنټانې دي د هغو په ترو باندې کار کوي چې کوم ځای کار کړی دی هغې نه هلته اوبه یو لالو باندې کې یو ټینکۍ جوړه کړې ده چې کله هغې ته هغه اوبه ور واچولې هغه اوبه لاندې ځمکې راښکودې نو دومره ناقصه مټیریل دی سړی لګوي او په هغې 50-60 لک روپۍ لګي که نه نو دا خو د قوم هغه وینه تسکې نو د دې خبرې مونږ لکه خپل حکمرانو ته دا کوو چې د دې خبرو زمونږ حل وباسي او د دې نه وروسته اوس یو ټیوبویل یې لګولي دي چې هغې کې اوس زما آبادي چې ده زما الحمدلله زما سره ډېره غټه علاقه ده دلته کې نو هغې ته 1 انچه پیپونه لګولي دي چې په انچه کې ته نن مال اوبه بیایې سبا به دا ورځ ورځ د آبادي بړاویږي جي ورځ ورځ کورونه جوړېږي هر څه جوړېږي نو چې کم از کم دا 2 انچه پیپ لګېدلی وی نو په هغې کې به سبا دپاره زما مشکلات نه نو نن انچه تا ما ته لګولی پنچه کې به زه نن چاته اوبه بیایم الټه نقصان وشو تاسو ډېره مننه قدرمنو کتونکو بل ملګری موږ سره ناست دی لال شیر د دوی نوم دی مقامي صحافي دی خبریال دی او په دې ځای باندې چې دی نو د دې یونین کونسل اوسېدونکی دی او د هغه وخت نه دلته کې صحافت کوي کله چې دلته کې بدامني وه دلته کې چې دی نو خلکو خپل کورونه پرېښودي ولې دوی نه دي پرېښودي هغه ځای وخت کې هم صحافت کړی دی او بیا وروسته هم کړی دی دوی ته هم هرکلی ومه لال شیر دا به راته ووایي چې یو هوپ یو امید باندې د خلکو په ګډه باندې PTI له اوټ ورکو او کمی غټې غټې مسلې وې چې هغه دغه MPs ویلو چې دا به موږ حل کوو بدلون به راولو دلته به چې دی نو ګراونډونه جوړوو دلته به چې دی نو سونامي ټري لګوو دلته به چې دی نو هلکانو ته روزګار ورکوو دلته به چې دی نو نورې بلا دعوې کړې وې له ورکوټې مو د جایزه والی وخت روان دی تقریبا 15 میاشتې یا 4 میاشتې پاتې دي څومره اچیومنټ یې کړی څومره هغې کامیابیانې ترلاسه کړي دي او آیا که دوی کارونه نه کړي بیا به ورله سکوټ ورکړي السلام علیکم نیاز بھائی ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو او څنګه تاسو ووایئ چې یاره موجوده حکومت عوامو دپاره څه کړي دي نو د دې اندازه خو به تاسو د دې نه شوي چې یاره موږ په دې لاره باندې راتلو نو تاسو د لار وکتله چې یاره په دې کې لکه څونه په هغې کې خټې وې لکه راغوښتو که ستا خیال یې موږ پکې ګاډی هم مخکې له راغی نو لکه موږ ته پکې لار نه وه موږ ډېر په مشکله راوغوښتلو لوی نهر و پکې ماشومان پکې ورځېږي او دلته پېښې پکې کېږي د دې نه علاوه دلته چې دا څونه کورونه دي زما خیال دی چې دوی د خپل اپنی مدد آپ ته چې دی نو ځان د خپل کوین موین که نستی دي او هغه هم نن سبا زیات تر داسې دي چې هغه وچ شوي پاکې اوبه نشته نو د اوبو ډېره غټه مسله ده خلکو ته او کم چې د لارو کوڅو مسلې دي نو دا خو هسې هم زموږ چې کم فرض که زموږ ممبران دي نو دا خو د هغو فرض جوړېږي چې یاره په دې باندې خلکو دې له اوټ ورکړی په کار چې دوی په دې باندې سیاست نه کوي او بغیر د سیاست او بغیر څه د لالچه د دې خلکو خدمت وکړي خو زموږ دا بدقسمتي ده چې زموږ په هر یو څیز باندې دلته کې چې په هغې باندې سیاست کېږي که فرض که بجلي دی نو هغه هم زموږ حق دی چې یاره هغه عوامو ته حکومت او سټیټ چې هغه فراهم کړي خو په هغې باندې هم سیاست کېږي او اوس خو یخنۍ موسم دی خو کله چې اوړي سیزن وي نو په هغې باندې دلته په ګنټو بجلي نه وي او زما خیال دی چې یاره په 24 غنټې کې دلته یو غنټې له بجلي راځي او نور لکه دونه بجلي نه وي چې یاره خلک پکې خپل موبایل چارج کړي دلته کې اکثر په موبایل کې چارج هم نه وي د بجلۍ لویه ستونزه ده د بجلۍ ډېره غټه ستونزه ده دلته کې یو سکول تاسو موږ ته ښودلی و په بلډینګ کې خو جوړ شوی دی ښه دی د جنکو سکول په دې سره خوا کې یو بل سکول چې هم د دغه MPA په دغه علاقه کې راځي د سیګرام سکول دی زما خیال او موږ په خپله تللي 300 ماشومان په یو کلاس کې ناستو په یو جومات کې په یو کمره کې 3 کلاسونه سبق ویلو نو تاسو چې د ډیمانډ کړی دی ویلي دي چې د سکولونه غټ کړی شي چې یاره دې ته نور استادان نه وستی شي مونږ خو جي بار په دې باندې کار کوو لکه مخکې پې هم کړی اوس پې هم کوو چې یاره مونږ وایو د دې په نوټس کې راشي دلته کې د سکولونو ډېره زیاته مسله ده ستاسو خبره صحیح ده چې یاره په یو کلاس کې ډېر په ګڼ تعداد باندې ماشومان ناسي بل دا چې دلته کې د جنکو کالج نشته زموږ نیمګولۍ نه راواله دې ډېرۍ پورې په دا ډېر غټ علاقه ده ډېر غټ تعداد باندې دلته کې خلک پاتې کېږي او ډېر زیات ماشومان دي چې بهر ته سبقونو دپاره ځي نو که فرض که هلکان نو هغه لاړ شي خو جنکو دپاره ډېر زیات تکلیف دی نو زیات کړ جنکۍ چې دي نو هغه بیا د میټریک نه بعد چې دی نو هغه خپل تعلیم پرېږدي او مخکې لاړې نه شي اوس خو فلحال صرف په کانجو کې جنکو کالج دی نور دلته کې په دې ایریا کې کالج نشته نو دغه هم یو ډېر اهم ضرورت دی دغې نه علاوه
که فرض که د هلکانو هم دلته کې فرض که کالج وي کالج صاحب د هلکانو چې دی په کابل کې دی نو په دې ایریا کې نشته په کانجو ایریا باندې او زیات کرچینو هغه دغه وجه نه چې دی نو ماشومان پرایویټ کالجونو ته ځي او د هغې ډېر زیات پیسونه او څنګه چې تاسو ووایئ چې زموږ د دې علاقې دا خلک چې دي ټول زمیندار خلک دي دي ټول چې دی نو لکه ټول دارو مدار چې دی نو د پټو مټو باندې دی هغه پټي مټي دی هم زیات کر چې څنګه ناظم صاحب ووایي چې هلته په کینټ او په ایرپورټ او په دې مت کې دي هغه لړل نو ډېر کم لکه د خلکو ځمکې پاتې دي چې یاره صاحب د کورونو ځمکې پاتې دي. ډېره مننه. بل ملګری موږ سره ناست دی کتونکو دی چې دی نو جانشیر د دوی نوم دی مقامي دلته سیاست هم کوي سماجي کارکونه هم کوي. زه هم پوښتنه کوم چې کومې لوی لوی ستونزې دي د دوی علاقې هغه دوی ویل غواړي. څه وایې تاسو څه وایې چې د پي ټي آی حکومت هم او نور حکومتونه هم دلته تېر شوي دي یو حکومت په نه تنقید کوو د هغې نه مخکې د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت و د هغې نه مخکې مولیانو حکومت و نه ویلو چې دا وطن به موږ ګوري ګلزار کړو نه هغه څه ښکاري په نظر تاسو ته؟ اول خو زه دا خبره کوم چې لکه زموږ غټې مسلې چې دي نه هغه د دې ټریفک په حواله باندې زه خبرې کوم یو څو خبرې د دا کم ګاډي چې دا ټریفک دغه کېږي ننګورې چې دې طرف ته کوم پل یا کوم لار دا ابتدا دغه اعلان چې دی نه دا لکه 3 کاله مخکې دا اعلان شوی دی او د اوسه پورې په هغې باندې څه عمل درآمد ونه شو. هسې تش چې دی نه تش اعلانونه دي لکه په کار ده چې میګا پراجکټ په سوات کې لکه غټ میګا پراجکټ په سوات کې نه شوی ټول چې دی نه په میګا پراجکټ دی په نوخار کې کېږي او په دیر کې کېږي په مردان کې کېږي او په صوابۍ کې کېږي. میګا پراجکټ چې دی نه لکه په سوات کې نه شوی. د هسپتال چې دی د هسپتالونو حالات وګورئ هغه زاړه بلډینګونه دي چې کوم د باچا صاحب په وخت کې بلډینګونه ولاړ هغه بلډینګونه ولاړ دي نور په یو ځای کې چې دی نه لکه غټ پراجکټ نشته. بله ګوره لکه پلی اوور څه شی دی لکه تاسو دغه کوئ دی په دې باندې په کابل کې یو پل وکئ یو پل په غوریجو کې وکئ غټې مسلې زموږ دا پلونه دي په دغه باندې زموږ مسله نه حل کېږي. اوس د حکومت 2-3 میاشتې پاتې دي. جانشیر صاحب لږ زموږ دا کتونکي پوهه کوي چې د ټریفک غټه ستونزه څه ده د مینګورې نه چې خلک دې طرف ته راځي زه پکې هم رالم 1 کیلومتر روډ بند و دا خلک لږ پوهه کوي او هغه خلک هم پوهه کوي چې په ایوانونو کې ناست دي چې دلته 100 لکه آبادي ده او روزانه هغوی ته څومره مشکلات دي سټوډنټانو ته څومره مشکلات دي مریضانو ته څومره مشکلات دي کوم چې کاروندان خلک دي دې ځای نه ځي مینګورې ته کاروبار کوي هغوی ته څومره مشکلات دي ځان له ضرورت څیزونه څوک هغوی ته څومره مشکلات دي. زموږ ګوره نیاز صاحب زموږ غټه ګوره موږ چې دی نه لکه ټول دکانداران چې دی نه دي چې مینګورې ته ځي او لکه سودا موږ د مینګورې بازار نه راوړو چې سهار لاړ شو نو په 1 بجې باندې هغه چې دی نه دکانداران نه ورسي نه هغه سبزي چې دی نه هغه ته په لارې څه شي خلک هغه سبزي چې دی نه هغه خرابه شي. زموږ ټول دارو مدار چې دی نه له مینګورې زموږ ټول بازار غټ بازار مین بازار زموږ چې دی نه مینګوره ده د هغه ځای نه چې موږ راځو نو په ګنټو زموږ روډونه لکه بلاک کې زموږ مریض چې دی نه موږ کیجوالټي له پسې دوکې نه چې موږ هلته ځو نو دلته کې چې دی چې مریض رسي نو په لارې هغه مړي زموږ غټه کیجوالټي چې دی نه هغه په سیدو کې ده. موږ له ګوره موږ له په کار ده چې موږ له کیجوالټي په کابل کې په نوم باندې په کابل کې کیجوالټي چې دی نه یو ډاکټر زه تاسو هم سرجن ډاکټر په هغې کې یو ډاکټر په هغې کې سپیشلیست ډاکټر نشته که دغه شابه چې دی نه دغه یو مریض ور راوړی او د ډیلیوري کیس ور زنانه نه د شپې چې نه هغه ټول ډاکټران نه نو بیا هغه وی هغه مریض چې نه هغه وړه هغه په لارې باندې چې دی نه هغه ساه ورکړه وفات شوه که نه. زموږ ګوره زموږ غټې مسلې چې دي دی وایي پلی اوور کم دی څه شي پلی اوور دی ما ته دی وښیي واپس موږ کاکا صاحب ته تللو نوخار ته یو وړوکی کلی و په هغې کې یو غټ داسې یو بلډینګ نه هغه دومره غټ بلډینګ جوړ کړی ما دا څه شي دی وایي دا هسپتال جوړ شو او هلته کې آبادي څه آبادي وه زموږ آبادي په لکونو آبادي ده. ټیک ته زما تعلق ته پی ټي آی سره دی زه اجتماعي خبره کوم د دې قوم خبره کوم زموږ دلته کې چې دی زموږ دومره لږې ځمکې دي زموږ ایرپورټ واخیستې زموږ چاونې واخیستې زموږ دا دی که اوس څه ځمکه دنیا ځمکه چې دی نه هغې په شاملاتو غوښتلې ده او زموږ خلک چې دی نه زیات خلک زموږ چې دی نه په بهر ملکونو کې دغه مزدوریانې کوي او دغه پټي ځمکې اخیستې زموږ ځمکې د کورونو ځمکې نشته زموږ نه ایرپورټ ځمکې کورونه تیار کورونه اخیستې دي د سره چې دی نه هغې پیمنټ د اوسه پورې 10 کاله د هغې موږ چې دی د خلکو کیس وچلو چې زموږ پیسې ریټ کم ریټ سیوا شوی دی خو یو پیسه چې 1 روپۍ موږ له اوسه پورې نه راکړي او د شپې ګوره هره شپه زموږ په بازار کې 10 او شل دوکانونه ماتېږي غله چې دی نه ډاکې دي د اوسه پورې چې دی نه دغه انتظامیه د سره دا نشته قانون نشته. هر سړی چې څوک هړتال کې راوځي چې لکه راونوځي دغسې موږ دغه په شان نیولي وو دغسې نیولي وو دغسې دا ډاکې هره شپه غلاګانې په کوزه باندې کې کېږي دوکانونه ماتېږي د څه قسمه چې دی نه څه قانون نشته. اخرنۍ پوښتنه کوم جانشیر صاحب تاسو وایي چې پي ټي آی سره مې تعلق دی دلته شپږ نمایندګان چې دی د پي ټي آی نه سوات خلکو په ګډه ورکړي دي دغه رنګې د قومي اسمبلۍ مراد سعید دی چې دی نو هغه له تاریخي سیوا ووټ ورکړی دی
څنګه نه داسې حالات رواني انتخابات په لنډو دي دا خلک ولا بیا ووټ ورکړي یاره ټیک ته جی تاسو شپږ وی خو زمونږ شپږ نه دي زمونږ اووه ممبران چې دي نه یو پکې زمونږ زنانه ده نادیه شیر ده زمونږ قومي درې دی یو مسرت احمد زیب ده هغه هم په نظر باندې چې دی زمونږ ایم ان ای ده زمونږ دوه ایم ان ای دي روی ایم ان ای خو چې دی نه لکه ابو زمونږ خان صاحب سره ملاو شو نو لکه د دې مراسیت په باره کې تپوس وکړو نو هغې لکه وی مراد کا کیا باید موږ مراد چې دی ملکن کې نه چې جو ملکن نه اخوا مراد دی سواد کې ګوره ووټر وی نو ووټر لکه ووټر خفه دی ډېره مننه قدرمنو کتونکو جانشیر چې دی نو د پی ټي آی پخوانی غړی دی او د دوی دا غوښتنه ده چې یاره په دې علاقه باندې په یو پل باندې ډېر زیات ټریفیک دی په ګنټو هغه بند دي هغه دې جوړ کړی شي دلته کې کتونکو وخت شوی دی ورکوټي شانته کې دمې نه وروسته نورو مشرانو سره خبرې کوو موږ سره اوسئ